بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه یم ستاسو روزای چشتي. تاسو سره لږه مختصر غوندې ویډیو شریکوم او ټولو کتونکو ته زما خواته چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او مخکې شیر کړئ چې دا ویډیو هغه خلکو ته ورسي چې کوم خلکو زمونږ د مټه مولخیل عوامو سره ظلم زیاتی شروع کړی دي او زمونږ د مټه چې کوم حق دی هغه دې ځای وړي او هغه نور علاقو ته چې کوم دی هلته دا کوي ورکوي. زمونږ د مټه مغلخیل چې کوم دی دلته صوبایي ګورنمنټ چې کوم دی موږ دپاره یو ډیګري کالج چې کوم دی هغه منظوري ورکړې وه، چونکې زمونږ په شب قدر بټګرام روډ باندې چې کوم دی د ډیګري کالج و او بیا زمونږ صوبایي ګورنمنټ چې کوم دی زمونږ دپاره د مټه مغلخیل لپاره یو ډیګري کالج 2 چې کوم دی هغه منظوري ورکړله او د مټې د عوامو دپاره دا د خوش قسمتۍ خبره وه، چونکې نن په سوشل میډیا به تاسو کتلي ډېر زیات پوسټونه هم شوي، ډېرو ملګرو چې کوم دی په نیوز پیجونو باندې هم چلولی دي چې هغه ډیګري کالج چې کوم دی هغه دې ځای نه وړلی شوی دی او سوبانخوړ کې چې کوم دی په کرایه باندې ورې بلډینګ اخیستی شوی دی. چونکې زما غوښتنه ده د دغه نمایندګانو نه کوم متعلقه زمونږ ایم پی ای صاحب دی یا ایم ان ای صاحب دی هغې نه هم زما غوښتنه ده، زمونږ د ټولو عوامو ته غوښتنه ده چې آیا زمونږ د مټه مغلخیل عوامو سره آخر داسې ولې کیږي، ولې چې زمونږ د مټه مغلخیل په وډ باندې چې کوم دی ایم پی ای صاحب راغلی دی، ځکه چې زمونږ د مټې ډېر کافي وډ دی او په دغه وډ باندې چې کوم دی نو هغه ایم پی ای راغلی دی او دلته چې کوم دی صوبایي اسمبلی کې ناست دی، چونکې دا ډیګري کالج چې کوم دی هم د صوبایي اسمبلی نه منظوري راغلی ده او نن چې کوم دی تاسو پر اسکرین به هم کتی شئ چې پر اسکرین باندې زه تاسو ته دغه سټامونه چې کوم دی دا تاسو ته پر اسکرین باندې بخکاري دوی چې کوم دی د دې ځای نه د ډیګري کالج وړی دی او سوبانخوړ کې چې کوم دا کړی دی هلته په کرایه باندې والا ځای نیولی دی او هلته یې منتقل کړی دی. دا حوالې سره زه خبرې کول غواړم که چېرې دوی وایي چې یاره هغه سټیټ ته چې کوم دی د مومند ایریا ده یا نور علاقې دي نو په غلنۍ کې چې کوم دی هلته هم ډیګري کالج شته دی، په مومند مخکې چې ایجنسي وه هلته هم ډیګري کالج خپل شته دی په یکاغوند کې. د هغې نه علاوه چې کوم دی په شب قدر کې چې کوم دی د هغې نه مخکې بټګرام روډ باندې ډیګري کالج شته چې هغه سره حاجیزی دغه ښکته بټګرام علاقې یا شب قدر سیمه چې څونه ده دا ورسره کور کیږي. په ناګومان کې خپل ډیګري کالج شته، خو چونکې زمونږ په مټه کې چې کوم دی دلته دا ډیګري کالج نو دا ډیګري کالج دلته راغی زمونږ د مټه مغلخیل سره چې کوم دی هغه اسانزی کتوزی یا صدرګړی مونډه دا علاقې چې کوم دی یا شهید بانډه شو دا ټول علاقې چې کوم دی دا زمونږ د مټې سره راتلي او په دې ډیګري کالج باندې زمونږ د دغه علاقو چې کوم دی ټول هغه هلکان یا چې کوم ده اب دلته د خیره نږدې راتلل هلته به په دغه کالج کې داخلي اخیستې، چونکې موږ سره په دې وخت کې چې کوم دی نو زمونږ د مټې عوامو سره چې کوم دی دا ظلم او زیاتي شروع دي، ځکه زمونږ د مټې حق چې کوم دی د دې ځای نه ځي او هغه چې کوم دی نو نورو علاقو ته ځي او هلته کېږي. تاسو دا سټام کتلي وي چې یاره دا د مټې په نوم باندې مټه مغلخیل ډیګري کالج مټه مغلخیل 2 باندې چې کوم دی دا منظوري شوې ده. نو آخر وجه سره چې د دې ځای نه یوړه دغه ته سوبانخوړ کې دوی چې کوم دی هلته دا کالج چې کوم دی نو په کرایه باندې ولا بلډینګ نیسي او ویني او ته منتقل کو. آخر وجه سره د مټې عوامو دا څه ګناه کړې، زه د مټې مغلخیل دغه ټولې عوامو ته دغه سیمې د مټېوالو رونو ته زما دا پیغام دی چې د الله لپاره راپاسئ ویښ شئ، ستاسو حق د دې ځای نه ځي نورو علاقو ته ځي او هلته چې کوم دی هغه منتقل کیږي. د دې نه مخکې چې کوم دی د مټه مغلخیل دپاره چې دغه علاقې مشرانو چې کوم دی یو ګریډ سټیشن چې کوم دی هغه دلته منظور کړی د مټې دپاره هغه د دې ځای نه یوړو د دې ځای نه منتقل کړو صدرګړی ته چې کوم دی هغه لاړو، بهانه څه وه ځمکه نه میلاویږي. د دې ځای چې دی ولې داسې دغه د میرې مور غوندې سلوک ورسره کیږي د مټې عوامو سره، چونکې د مټې
د عوامو په ووټ باندې چې کوم دی صوبایي اسمبلی ممبر هم منتخب شوی دی. امنیه صاحب ته هم د دې ځای نه ووټ ورکړی شوی دی ښه کافي مقدار سره. نو اخر وجه سره چې داسې د مسلې مخې ته راځي د مټې حق ولې داسې دا کیږي او صوبان خوړ ته ځي. کو دوی چرې وایي چې راخوا کالجونه نشته خو دغه نشته دغه بهانه هم د دوی نه جوړېږي چې راخوا کالج نشته دی. په یکاغون کې ډیګري کالج شته دی، په اخوا په ناګومان کې ډیګري کالج شته، په شفقدر سیمه کې دغلته په بټګرام روډ باندې ډیګري کالج شته. یو په مټه کې د مټې عوامو سره ظلم زیاتې ولې روان دی؟ اخر که موږ د بجلی په مد کې وګورو په مټه کې مټیوالو سره ظلم روان دی. که موږ د هسپتال په مد کې وګورو زموږ بیچو اوسه پورې ارجسي نه شو، د هغې په بیچو کې زموږ مسلې دي اوسه پورې حل نه شوې. نو تر څو پورې به زموږ په دې مټه کې چې کوم دی دا ظلم او زیاتې موږ سره شروع وي او کېږي به. زما د صوبایي ګورنمنټ نه او زما د ټولو عهدیدارانو نه د حکومت اعلی چارواکو نه دا غوښتنه چې خدای دپاره دا مټه چې ده دا هم ستاسو د حکومت یو حصه ده، د ملک یو حصه ده او د الله د قهر ویریږئ. دې چې کوم حقوق دي او کوم حق دی هغې تاسو له پکار دي چې هغه دوی ته ورکړئ دغه عوامو ته او دغه کالج چې کوم دی دا واپس تاسو دلته راده. که څوک وایي چې د کالج دپاره ځمکه نشته نو داسې خلک شته چې هغوی خپل ځمکه چې کوم دی کالج دپاره ورکولو ته تیار دي. هغوی خپل کورونه چې کوم دی هغه کالج دپاره ورکولو دپاره تیار شوي دي. نو تاسو ولې دا ظلم چې کوم دی د مټې عوامو سره کوئ؟ نو زما ټولو مټیوالو رونو ته چې کوم دی دا د هغوی نه غوښتنه هم ده، هغوی ته زما خواست دی چې راوځئ او لږ یې ښې ځان کې لږ تراخه پیدا کړئ. ستاسو حق چې کوم دی خلک وایي ستاسو حق باقاعده خلک وړي دې ځای نه تاسو ته منظوري شوې ده او له دې ځای نه واپس تاسو نه وړي. اخر تاسو به کله ایښېږئ؟ په دې مټه مغلخیل کې کو داسې مشران هغوی ته زما انتهایي عاجزانه درخواست دی، ګزارش دی چې مهرباني وکړئ د الله دپاره راپاڅئ او د خپل حق تپوس وکړئ.